زما عزتمندو نندتا د مور د وهلو په وجه باندې دغه بچی په یو خطرناک بیماری کې خطرناک مرض کې مبتلا کېدو یو ډېر عجیب او دردناک واقعه درته بیانوم. لیکن د واقعې نه مخکې یو حدیث ذکر کوم. حدیث مبارک کې راځي نبی د الله فرمایي درې کارونه داسې دي چې د هغې د کولو په وجه انسان نیک اعمال نه قبلېږي. دغه درې کارونه چې څوک کوي الله پاک په د نیک اعمال نه قبلوي. یو د الله سره شرک کول، دویم د مور او د پلار نافرمانی کول، او دریم د میدان جهاد نه تښتېدل. د دریو کارونو کې چې انسان یوم کوي او د نیک اعمال کوي اللہ پاک پہ نیک اعمال نہ قبلے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی پا قرآن کریم کے درے آیتون داسی نازل شوی دی کہ پا آغای کے دو سیزونا آغا ارزے کی یوزے ذکر دی. آغا یوزے ذکر دی نو کچرتا یو انسان پا دغا دو کارون کی یو کئی او بل نکئی نشدا کم کئی دغم اللہ نقبلی. لکا قرآن کی رازی لنبی آیت کریم دا دی اطیع اللہ و اطیع الرسول. تاسو تابداری دا اللہ کوي او تابداری دا رسول کوي صلی اللہ علیہ وسلم. نو اس عجتمندو کہ یو انسان دا اللہ اطاعت کئی خود پیغمبر اطاعت نکئی نو دا دغا دا اللہ اطاعت دام اللہ نقبلی. دیشی دا کم دا اللہ اطاعت کی دا اللہ تابداری کی دیم اللہ تقابل قبول ندا. تبوسا دا پیغمبر اطاعت کے علب دا اللہ پاک دا دوارا قبلی دوارا بکے علب اللہ قبلی. لیکن ان سبا یہود و نصوارا اللہ منی خزمون پیغمبر علیہ السلام نمانی نسکا دی مسلمانان دی کافران. دویم وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تاسو منز قائمہ وے زکاة ورکوي. اس کا یو انسان منز کئی اہتمام سرے کئی پابندے سرے کئی لیکن دبان زکاة واجب دی زکاة نور کئی نو دقا منز کولم اللہ پاک نقبلی. او درم آیت کریمہ انشکر لی ولی والدیکا. اے بندہ اللہ فرمائی اے بندہ زما شکریہ ادا کوا او د خپل مور پلار شکریہ ادا کوا. نو اس کا یو کس دا اللہ شکریہ ادا کا خود خپل مور او پلار شکریہ ادا کا نو دغا دا اللہ شکریہ اللہ نقبلے دام اللہ تقابل قبول ندا. لہذا دا اللہ دا شکریہ سر دا خپل والدین شکریہ ادا قولم ضروری دی. ذکا نبی علیہ السلام فرمائی حدیث مبارک کے رازی دا اللہ تعالی رضا او خوشحالی دا دا والدین پر رضا او خوشحالی کی او دا اللہ تعالی ناراضگی او خفگان دا دا والدین پر ناراضگی او خفگان کی دی چه والدین در نخفی اللہ بم در نخفی. نو عجتمندو یو واقعات ذکر یو مشہور ڈاکٹر دا واقعہ عجتمندو یو کتاب دے ناقابل یقین سچے واقعات اغی کی دا واقعہ شتا. اغی کی واقعہ دا یو مشہور ڈاکٹر دخپل استرگو لیدلی حال بیانی دخپل استرگو لیدلی اغوی بیما سر پوارد کی دا سلویخ کالو پا دوران کی بمختلف مریضان رات زما سلویخ کال شیو دا قوارد کی مختلف مریضان برات لن مختلف قسم خلق دا زمان دا اولان دی وفات شیوی دی. خدا یوزوان دا زنکدن حالت بیمالی دلی دی اخبا یعنی دیر عجیبا پدے سلویخ کال کی ما دومره خطرناک مرگ چام لیدلی دی لکه ډاکټر لکه څنګه مې چې دې ځوان لیدلی نو هغه وی کله چې دا ځوان زما اسپتال ته راوړلی شو
نو د ګردې خرابې شوې وي 3 ورځې یې زنکدن او په دې حالت کې به د خوله د ډېر تکلیف نه به تکه شنه شوه سترګې به یې راووتې او د خولې نه به یې داسې خطرناکې رمباړې راووتې لکه چا چې په مرۍ کې مضبوط نیولي وي د مرګ نه یو څو ورځې مخکې دا چغې دومره زیاتې شوې د دې ځوان چې په هغه واټ کې نور څومره مریضانو هغه ټول د چغو او د سرو د لاسه وتښتېدل اخر دا چې دې ځان له یوې کمرې ته یوړلی شو د دې دپاره چې د ده آواز کم شي خو لیکن آواز یې نور همداسې به ورو تیزېده آواز کمېده نه ډاکټر وایي چې دې هلک پلار راته وایي ډاکټر صاحب زه چې د خپل بچي دې حالت ته ګورم نو دا نشم برداشت کولی زما درته اجازت دی د زهر ستن ورله ووهم ډاکټر صاحب وی ما ورته وویل چې زه خو دا کار نشم کولی ما د ده د پلار نه تپوس وکړو چې آیا ستا د زوی ته خو په خپل ژوند کې څه خاص ګناه نه ده کړې چې اوس یې د هغې په وجه په دومره سخت تکلیف کې مبتلا دی هغه پلار راته وویل چې ډاکټر صاحب چې دی به د خپلې ښځې په سر باندې به د مور سخته بېعزتي کوي زما د زوی به د خپلې ښځې په سر د خپلې مور بېعزتي کوي هغه به وهله او هر وخت به په مرۍ کې نیوله ما به د ډېر منع کو خو دا زما بچي به نه منع کېده اوس یې دا نتیجه شوه دا رزلټ یې راووته چې په ډېر سخت تکلیف کې ګرفتار دی او داسې خطرناک اوازونه کوي لکه چا چې دی په مرۍ کې سخت نیولي وي نو عزتمندو د مور قدر وکړئ د ښځو په سر باندې خپل موره هغه مه بې عزته کوئ خپل مور مه بې کوره کوئ د ښځو خپل حق دی لیکن د مور خپل حق دی ښځه بیا راځي ښځه بیا راځي لیکن مور بیا نه راځي د مور قدر وکړئ د مور قدر وکړئ د مور د بې عزتۍ نه خپل ځان وساتئ